اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو اوریدونکو د روژې مازدیګری دی، مازدیګر نه دی بلکې 4 بجو ټیم دی. نو دې وخت کې لا دومره ګڼه ګوڼه نه وي په بازار کې، خو بیا هم څه نه څه هغه رونق جوړېدو والا دی. دا روژه ماتي دپاره کوم سامانونه چې دي دا لګېدلي دي، دا چکنیانې او فروټ چاټ دي او فروټ دي، دغه شانې نور د خوراک سکاک شی نه دي. خو هر سړي له الله تعالی خپله روزي ورکوي. ماښام دا دومره ډک ډک خانکونه فروټ چاټ پراته دي، دا چکنیانې پرتې دي، په کورونو کې خلک کوي. خو هغه د کورونو دا هم ماښام لا د خلکو روزي شي، او دا ډک ډک خانکونه چې ماښام کېږي نو نسکور کلي دا خانکونه او ټول یې ختم کلي. هر سړي ته الله تعالی خپله روزي رسوي. سږکاله فروټو مزه نشته دی، هغه وجه دا ده چې ګراني ډېره زیاته ده، انتهایي ګران دي. نو په دې وجه باندې چې کوم فروټ دي د هغه ډاک کم په نظر راځي. باقي نور د خوراک سکاک شیونه انتهایي ډېر په تیزۍ څخه خرڅېږي او خلک یې هلي. دې ځای کې دا کسان ولاړ دي، د فروټ چاټ او چکنیانې او دا شیان یې لګولي دي. لا اوس وختي دی، دې وخت کې به څه ډېر څوک هلي نه، خو بیا هم یو نیمګاه کې لګي او په روانۍ سه چې دی نو د دې او دا شی نه دغه کېږي. دا چوله چاټ دي، دا چکنیانې دي، مختلف قسم فروټ چاټ دي، او ورسره دا ریډیمیډ چې کوم مشروبات وغیره هم خرڅوي، کریم او هغه پیکینګ ښکاري. دا غالبا چې کیر هم ورسه ورکوي. نو د خبرې مطلب دا و چې روژه ده، د نعمتونو میاشت ده. الله تعالی هر سړي ته خپله روزي او خپل نعمت وررسوي، او په بوزه کې بیا دومره شیونه نه میلاویږي. وجه دا چې هغه برکتونه د دې میاشتې په نسبت باندې کمي. ډېره زیاته مننه. دا لږه شان نظاره په تاسو کوله د روژې د امتحانات کې دي، د مازدیګري دغه شانې نور ویډیو کوم کوو په تاسو باندې ګورو. ډېر درناوي سره اجازت کوم.